الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد لله درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. اوس پورې وو اعتراضات او جوابات شپږ اعتراضات او جوابات موږ ورکړي دي. په پرونی درس کې د فیمینزم د فلسفې په بنیاد چې کوم اعتراض کېدلو چې اسلام خذل حق نه دی ورکړي او ناقص العقل غړي دا وضاحت شو. الحمدلله چې اسلام څومره حق خذل ورکړي دي دون یو مذهب نه دی ورکړي. نن به موږ دوه اعتراضات حل کوو. یو اعتراض دی چې بعض ملحدین ما چول ابتدا کې کله کار شروع کړو دا ما به خدا مناظره اورېدل نو یو الکو د یو مولوی صاحب نه دا اعتراض به وکړو. مولوی صاحب اخوا د خوا کول خو موضوع باندې چې ته نه پوي او ته به جوابات ورکې نو به مو چې لکه راشه دا راجم کوو دا موږ مقاله کې راجم کوو. دی وی د هندوانو د مذهب ډېر آسان دی. هغه و پیریزي راځي کنه و پیریزي راځي او پیر مرشي بیا برازي د مسلمانانو سره یو چانس دی ولاړ کوو شو بس بیا د دوباره نه پریزي ته بیٹنګ وکړي او بیا که چېرې مړ شو نو بیا به همیشه په کافر لاړې همیشه به جهنم کې سوځېږي. نو د هغې هغه اعتراض دی. بل اعتراض دوی دا کوي چې آیا قرآن کریم د اتم نمبر اعتراض به موږ دا حل کوو چې آیا قرآن کریم د الله طرفه راغلی دی. نو د دې وضاحت به کوو. عبارت کتاب ورڅه موجود دی مولوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 7 د هندوانو مذهب آسان دی انسان چې مرشي دوباره بیا پیدا کیږي. د هندوانو مذهب آسان دی انسان چې مرشي دوباره بل ځای بیا پیدا کیږي. مطلب مذهب ډیر آسان دی. ډیر کم خلک به جهنم ته ځي. د دې خلاف د اسلام مذهب وایي چې څوک جهنم ته لاړو دا به همیشه په جهنم کې اوسېږي. دا خبره قبلول مشکل دي ځکه چې دې څومره ګناه کړي وي هغه عمره سزا ورکړي دا همیشه ولې جهنم ته ځي. دی وایي چې څومره سزا څومره ګناه کړي دومره ورله ورکوي. نو موږ وګورو تاسو د دې فلسفې نه خبر نه په دنیا کې جرمونه په لږ وخت کې کېږي او سزاګانې اکثر همیشه د پاره وي. او بل د هندوانو دا مذهب چې د عقلي او نقلي طور پر باطل دی. اور د موږ دې ته وایو تاسو موږ ته داسې یو انسان وښیوئ په دې یو عرب او 13 کروڑه هندوان دي. سو یو عرب 13 کروڑه 15 کروڑه هندوان دي په دنیا کې. موږ ته وښیو چې دا هندو ځان پیش کی چې بای دا وایي چې یاره زه دنیا ته به راغلی دا زما درېیم ځل تک دی یا څلورم یا درېیم جنم دی یا څلورم داسې شته پکې دا پنډتان دی ځان ثابت کی. نو دا خو هغه د خپل مخکینی د اولنی کوم ژوند چې د هغې په باره کې د وضاحت وکړي چې زما د پلار دا نوم و د مور مې دا نوم و د پلانکي قوم سره مې تعلق و یا زه انسان وم که زناور وم داسې به تاسو ته وښیي. هغومسې نظریه د پیش کړې ده او بس ورته باطل ورپسې روان ده. حالانکې دا خبره د عقل نه خلافه ده. نو جوابات موږ کړي دي چې دا خبر عقلي او نقلي طور څه شی ده باطله ده. مولوي صاحبانو چې تاسو وایئ چې هندوانو چې موږ بیا راځو بیا دې راتګ نشته دی وای دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ وایي که رښتیا وای هره چاره چې تر تېره شي ونقاشي هره چاره چې تر ورخ تېره شي ونقاشي ونقانه خلی په دام کې د هیچا وای تر ورخ تېرې و به بېرته نه جاروزي تېر ساعت په بېرته بیا وای تېر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړی چا دې ژوندي کړي په جړا نو بیا دوباره راتلل نشته. دا خبره د دوی غلطه ده. نو جوابات شروع کوو. مولوي صاحب عبارت زر وایه شابه. اول د هندوانو عقیده عقلي او نقلي طور باندې غلطه ده. عقلي طور ځکه غلطه ده چې د هغوی عقیده راکړه په دې ژوند کې انسان غلط کارونه وکړي بل ژوند کې به سپي او ځناور په شکل کې پیدا کېږي. دی دا وایي که نه که دې دنیا کې دې جنم کې په دې زندګۍ کې که تا غلط کارونه وکړې یا به د سپي په شکل کې راځي او یا به د څه په شکل کې راځي د ځناور په شکل کې تر دې چې د مار او لړم په شکل کې به هم راځي. نو آیا دا انسان ته چې دا کوم وجود میلاو شوی دی ولقد کرمنا بني آدم او دغه شانته کې دا چې څونه ګورو دا شکل او صورت دی وګوره خبرې کولی شي خپل څه کولی شي موږ د خپل عقل په بنیاد فیصلې کولی شو. ته به د عقل نه انسان محروم کړه د دې ژبې نه محروم کړه څونه انسانان نو دا د انسان څه شی دی په عقیده کې د انسان څه شی دی تذلیل کول دی په دې عقلي طور باندې مولوي صاحبانو. او دا خبره عقلي طور غلطه ده ځکه انسان اشرف المخلوقات دی په ټولو کې غوره دی. ټول کائنات زمونږ دپاره پیدا کړی دی. حدیث قدسی دی که نه خلقت الاشیاء لاجلک خلقت دا هر څه مې تا دپاره پیدا کړی و خلقتک لیجعلک ته مې د ځان دپاره پیدا کړی. نو دا کائنات یې تا دپاره پیدا کړی بیا ته د زناور په شکل کې دا راولې نو دا خبره عقلي طور باطله ده. او نقلي طور پر څنګه باطله ده چې قرآن کریم په وضاحت کړی دی چې سورۃ 3 آیت نمبر 4 شابه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان په ښایسته صورت کې پیدا کړی. الله رب العزت فرمایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې دا انسان ما په یو ښایسته شکل او صورت کې پیدا کړی دی او ته پاسې کې د دې تصور کې مولوي صاحبانو
ته د تصور کې د زناورو دغه ورته ورکې جسم ورکې نو دا تذلیل دی او کنه شابس دیم هغه انسان به همیشه په جهنم کې وي څوک چې شرک وکړي او یا په بل دین باندې عمل وکړي نو که تا سره د جهنم ویرشته دی نو راشه مسلمان شي چې د جهنم د اور نه خلاص شي شابس دریم دا به ځکه همیشه جهنم کې سوځېږي چې الله تعالی ته معلومه ده که انسان تر قیامته ژوندی وي دا به زما نافرماني کوي نو د علت په بنیاد به همیشه سوځېږي بل جواب لأن قضیه الله تعالی حکیم دی دا حکمت تقاضا ده چې د نیکانو او بدانو په منځ کې فرق وکړي که چېرې د کافرانو مشرک مغفرت وشي او جنت ته داخل شي نو بیا فرق قائم پاتې نشي او د حکمت مقتضا خلاف به واقع شي او دا جایز نه دی شابس بل جواب الکفر نهایت کفر یو داسې سنګین جرم دی کفر یو داسې سنگین جرم دی چې دا په دنیا کې هم داسې ډېر جرمونه دي چې هغه کې څه کېږي همیشه انسان څه کېږي عمر قید کې وي شابس کوم چې به هیڅ یو حال کې د اباحت احتمال لري او نه لري شابس او نه د حرمت ختمېدو احتمال شته لهدا به کې د معافی احتمال او د حساب احتمال عقلا ممکن نه دی په خلاف د نورو ګناهونو چې یو نه وخت د حرمت د دې نه د حرمت ځای لکېږي یو انسان شراب وڅښل یو انسان څوک بل ماضي وکړله نو دا به تاسې شي چې ځای چې هغه جزا به ورته ملاو شي بیا به څه کېږي سزا به ورته ملاو شي او بیا به الله رب العزت معاف کړي او جنت ته به لاړ شي شابس بل جواب او ایز الکافر دا شان ته کافر په خپل کفر دا حق غني دا کافر خپل کفر حق غني چې یاره زه په دې باندې ما او د معافی طلب نه کوي نو سره چې خپل د جهنم نه پناه نه غواړي نو ستا ورسره څه کار دی چې ته هغه د جهنم نه بچ کې د جهنم الله رب العزت څه فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر الله رب العزت د کافر د کفر نه نه دی راضي نه دی نو چې دوی د الله مخالفت کوي او د خپل کفر نه راضي دي نو همیشه بدل جهنم ملاويږي او د معافی طلب نه کوي نو ځکه د معاف کول به حکمت خلاف وي او د حکمت خلاف کول به سره وي چې واده کړي پر د جناب سره کې قصه ده سره جنت او جهنم په قصه کې ده ته چې لکه دا د جهنم ته ولي ورزوي نو دا د حکمت خلاف ده او د حکمت خلاف کار کول د الله تعالی نه عقلنا ممکن نه دي ان الله لا يخلف الميعاد آیات مبارک ده کنه موږ ویلو کړه مولوی صاحبانو د اعتراض کړو موږ جواب ورکړو چې الله رب العزت په دې قادر ده چې تاسو کانه پیدا کی چې خپل اسی شي داغه د اوچته ول عاجز شي یا الله رب العزت دا چې خدای پیدا کی چې هغه شي داغه د ختمول عاجز شي نو موږ ورته چې موږ قاعده ویلې و او ممکنات باندې سکیدل شابسه په ممکنات باندې قادر کېدل دا صفت کمال ده د ممکنات عاجز کېدل دا نقص ده نقصان ده کوم نه چې الله پاک ده او په محالات باندې قادر کېدل دا نقص ده د محالات نه پاک کېدل دا صفت کمال ده نو دا محالات دي ناممکن خبره ده یو ساينسدان ته تاسو کې چې ته به د سيجات کې چې ته به ختم نکړي شي ساينسدان ته وایي چې زه سيجات کوم زما په شان کې دي نشي الله چې سيجات کوي دا به واجب الوجود ګرځي که ممکن نو دا خو چې ممکن شنو خبره ده ختم شو دی وایي چې الله دی واجب الوجود ایجاد کړي نو دغه خو کې دی نشي چې ایجاد کړي چې دی واجب الوجود وګرځي نو دا هغه جواب مونږ کړو نو دا که شانته کې مونږ وایو چې الله رب العزت خپل وعده نه خلاف کار نه کوي د انسان د کافر کفر حق ګڼلو نو د کفر په بدله کې د لسکیږي او فیصله پس کېږي د الله په علم کو د انسان په د بنده په عمل او په کسب فیصله پس کېږي ولې تاسو غوښدا ویل کنه د انسان په کسب او په عمل باندې جزاء بما كانوا يعملون بل آیات کې ده یکسبون یو کې د فعل او یو کې د کسب د دوه نسبت په آیاتونو مبارکو کې شوی دی بل جواب داسې دی وایسن هو اعتقاد کو پر همیشه اعتقاد دې ځکه چې کافر اراده همیشه په کوبر نه پاتې کېدو وي نو کله چې دې همیشه پاتې کېږي لہذا سزا به هم د همیشه ورکول پکار وي په خلاف د نورو ګناهونو څخه چې ګناهګار او مؤمن اراده همیشه د ګناه کول نه وي بلکې د کوشش او خواهش وي چې د توبې ورته ورکړل شي دله الله رب العزت توفیق ورکړل دی وحدنا او لجند ولا لارې مرتقود لري فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کفر اختیار زبر او زبردستی جبر در باندې نشته چې تاسو کې چې الله را لګلې په توبه مجبوري محض نه مجبور محض بنګنه ولې چبارو دا وو اعتراض وشو چې اندوانو چیرې د اندوانو په مذهب کې نه سانتیا د مونږ چې نه د اندوانو مذهب خلاف عقل دی ولې چبارو اوس راځو